بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 52 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به مونږ د اسماء افعال ترکیب کو. هغه اسماء چې وی خو اسم په معنی د فعل وي نو ځکه ورته اسماء افعال وي. د فعل د معنی په شانتي معنی وي نو ځکه ورته اسماء افعال وي. نو نن مونږ هغه دوه قسم دي، یو بمانه امر حاضر یعنی د امر حاضر په شانتي معنی وي او یو قسم وي د فعل ماضی په شانتي معنی وي. نو ګورئ اوس په دې کې رویدا د اسم فعل دی، ٹھیک شو، او په دې کې انت ضمیر فاعل دی. رویدا اسم فعل، انت ضمیر فاعل، ضمیر پکې فاعل دی. او دا رویدن دا زیدن چې دا مفعول دی، مفعول به. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه، جمله فعلیه خبریه شوه، جمله فعلیه انشائیه شوه. امر دی نو انشائیه کیږي، ها انشائیه شوه. بلها دا رویدا معنی دا امهل، ها رویدا د امهل په معنی په شانته دا رویدا دا اسم فعل دی او د امهل فعل امر د معنی په شانته معنی دا. رویدا زیدن یعنی امهل زیدن، ٹھیک شو. بلها زیدن یعنی اترک زیدن یا دع زیدن. بلها معنی دا تپریدا. نو دا بلها اسم فعل دی، اسم فعل، او په دې کې انت ضمیر فاعل دی، انت ضمیر فاعل، او زیدن مفعول به. اسم فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه انشائیه شوه. ځکه دا امر چې دی دا د چې کوم جمله انشائیه مونږ لس قسمونه ویلو، په هغې کې یو امر دی، یو نهي دی، استفهام دی. نو دی چې کله په جملې کې راشي نو دغه جملې ته به مونږ جمله انشائیه وایو. علیک معنی ده الزم، علیک زیدن یعنی الزم زیدن. الزم معنی ده ته لازم ونیسه، ته ضرور ونیسه. نو علیک معنی ده علیک اسم فعل او په دې کې انت ضمیر فاعل دی. د امر دی ټولو کې انت ضمیر فاعل وي، انت ضمیر فاعل او زیدن مفعول به. مفعول همیشه حالت نصب کې وي، ښه وګورئ د ټولو کې مفعول حالت نصب کې. نو اسم فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه انشائیه شوه، جمله فعلیه انشائیه شوه. دونک علیک، دونک زیدن، دونک اے یعنی خذ زیدن. دونک اسم فعل یعنی تو زید ضرور نیسا، تو زید ضرور نیسا، تو لازم نیسا یعنی تو زید نیسا. خذ دونک زیدن یعنی خذ زیدن، تو زید نیسا. دونک اسم فعل او پدې کې انت ضمیر فاعل او زیدن مفعول به. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه انشائیه شوه. دا خو د فعل امر یو څلور مې ولیکل، د هغې مې جملې مې جوړې کړه، د هغې م ترکیب وکړو. اوس د فعل بمانه فعل ماضي، هغه اسم چې د فعل ماضي په شانتې معنی وي. نو دا هیهاته چې دی که نه، هیهاته دا اسم فعل دی او دا د بعوده په شانتې معنی لري. هیهاته اسم فعل دی کې هو ضمیر فاعل دی او بکرن مفعول به دی. نو هیهاته اسم فعل او په دې کې هو ضمیر مفعول، ضمیر فاعل، هو ضمیر مرفوع متصل فاعل، هو ضمیر مرفوع متصل فاعل او بکرا مفعول به.
فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو. جمله فعلیه خبریه شو. جمله فعلیه خبریه. دا شتانه چې ده کنه، شتانه معنی دا لری شو، د هیهات معنی دا لری شو، شتانه معنی دا جدا شو، جدا شو. نو شتانه د افترقه د معنی په شانته ده. شتانه اسم فعل دی او افترقه فعل دی، فعل ماضی ده. نو د افترقه معنی د هغه جدا شو او د شتانه معنی د هغه جدا شو، نو ځکه ورته اسم فعل وای. نو دا شتانه چې دا اسم فعل او دی که هو ضمیر مرفوع متصل فاعل، هو ضمیر مرفوع متصل فاعل او عمرا مفعول به. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. د کشان سرعانه چې دی دا د سرعه په معنی دی. سرعانه معنی ده هغه جلتی وکړه، هغه جلتی وکړه، او د سرعه معنی هم د هغه جلتی وکړه. نو سرعانه اسم فعل او پدې کې هو ضمیر مرفوع متصل فاعل او محمودا مفعول به. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. جمله فعلیه خبریه شوه. نو دا زموږ سره د اسماء افعال د بمانه امر حاضر او بمانه فعل ماضی د دې ترکیب راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام.